الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي تیر بیان کی مونږه په دې باره کې خبره کړې وه چې زمونږ د ټولو عقیده دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی د قیامت د ورځې پورې بل نبی الله دنیا ته نه رالیږي هغه که هر قسم نبی او د هغې سره سره نبی علیه الصلاة والسلام په راتلو سره د نبوت سلسله منقطع شوی ختم شوی را رسول الله مبارک الله د قیامت د ورځې پورې نبی را لېږلی او د تمام عالم د پاره نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او پیغمبری دا تمام دنیا ترا د یو خاص خطې سره تعلق نه لري دینه مخکې مون خبره کړې وه چې بیا د رسول الله مبارک دا کم حدیث مبارک ته چې تر هغه وخته پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې شي ډېر زیات دجالان او دروغجن دا راپانسي او هر یو به ګمان کوي چې زه الله نبي ما رسول الله مبارک فرمایل وانا خاتم النبیین لا نبی بعدي زاخرنه نبی من زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته نو دې مازی قریب کې چې کوم یو ملعون د رسالت دعوه کړې وه مرزا غلام احمد قادیانی دغه مطابق سنه پس منظر مونږ تیر بیان کې بیان کړو چې دی چا راپاسو د سره پارې راپاسو او د بیا خلکو ته د مکې او مدینې نه د نفرت او زړه تورولو دپاره او د خپل قادیان تعریفونه په څه طریقې سره وکړل او د دې مرزا دعوی سوی د کم ځای نه د دعوه راغستې وه او کم ځای ته د دعوه ورورسېده د هغې مطابق خبره شوې وه نن انشاءالله هغه آیتونه د قرآن پاک چې کم د نبی علیه الصلاة والسلام د اخرني پیغمبرۍ د هغې ګواهي ورکړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی او پیغمبر علیہ الصلاة والسلام خاتم النبیین دے د نبی علیہ السلام پر راتک سره د نبوت سلسله بند شوی را دغه آیاتونه و انشاءالله د هغې نه پس بیا احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلاة والسلام دا به مختصر غونته خلاصتن بیانو چې سنه سره عقیده زموږ ذهن کې کینی چې دا ختم نبوت دا خلق نوم اخلي چې دا داسې شی او دا څه مسله ده نو کم آیات چې ما تلاوت کو الله فرمایل ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې رچا پلار نه دی ولکن رسول الله لیکن د الله رسول دی وخاتم النبیین او اخرنی نبی دی یعنی د نبوت په هغه سلسله باندې مهر لګولې
بل نبی د دنه وروسته راتلو والا نشته. وکان الله بكل شيء علیما، الله پاک پارسی باندې علیم او پوه دی. دا یو آیت دی د قرآن مجید. انشاءالله ردی شان نزول به بیان کو او بیا د هغې نه پس د دې آیت تفسیر، د دې آیت تفسیر بیا په یو څو طریقو سره د دې آیت تفسیر قرآن په خپله باندې څنګه کړی او د دې آیت تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله باندې څنګه کړی او بیا د دې تفسیر صحابو څنګه کړی دی او د دې تفسیر تابعینو څنګه کړی دی او د دې تفسیر بیا اهل لغتو څنګه کړی دی. د خاتم او خاتم دا اهل لغت پرې باره کې د یو څه اقوال دي. نو یو د دې آیت تفسیر قرآن کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی، صحابو کړی، تابعینو کړی او دغه شان اهل لغتو کړی او د امت ائمو او علماو کړی دی. دا یو طرف ته تفسیر دی او یو درې تفسیر د قادیان نه شوی دی. انشاءالله غبم بیانو چې د قادیان نه درې څنګه تفسیر شوی دی او نور درې تفسیر الله څنګه کړی، رسول الله څنګه کړی، صحابي او تابعی څنګه کړی. نو د دې شان نزول دا چې عربو کې ډېر غلط رسومات په هغې کې یو غلط رسم دا و چې چا به کوم یو کس ته خپل زوی وي دې ته به یې متبنا وي د خولې زوی، نو دا به بیا د هغه زوی تصور کېدو، میراث کې به یې حصه ورکوله، مکمل د خپل نسبي زوی په شانتې را به یې زوی ګڼو. او بیا د هغې سره سره که چېرته دغه متبنا چې په خوله باندې ورته تا زوی ویلی د به خپلې ښځې له طلاق ورکو یا به د وفات شو ښځه به یې پاتې شوه، نو دې سړي به بیا وي دا زمان ګور ده، د به ورسره نکاح حرام او ناروا ګڼو څنګه چې د خپل نسبي زوی ښځی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنیا ته راغی، الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعې سره بلا رسومات د عربو نه ختم کړل. دا یو لوی رسم و الله تعالی دا په دوو طریقو سره د خلکو نه ختم کو. یو طریقه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله آیتونه را نازل کړل، وما جعل ادعیاکم ابناکم، ستاسو د خولې بچي دا ستاسو حقیقي بچي نه دي، ذالکم قولکم بافواهکم، دا ستاسو د خولې صرف خبرې دي، نور صرف په زوی ویلو سره چې هغه ستا نه نه پیدا هغه ستا زوی کېدی نه شي. یو الله داسې قولي فیصله وکړه او دا یې رد وکړو د هغې خلکو په رسم باندې، او دویم الله تعالی په دې باندې رد وکړو بالفعل. هغه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعې سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها یو هلک ورکړی، حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه. زید بن حارثه دا عربي نسل دی او دی یو پیره د خپل مور سر روانو د خپل نیکه کره، نه د مور د غیږې نه ډاکوانو دی وتښته ولاړ میله کې خرڅ کو. عکاظ نوم یو ځای هغې کې به میله لګېده، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشر بیبي چې حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها د دې وراره هغه وراره چې کوم دی حضرت زید رضی الله تعالی عنه قیمتن واغس او خپل ترور خدیجة الکبری له ورکه او بیا هغې د نکاح نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حضرت زید رضی الله تعالی عنه ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته خپل زوی ویلو، نو دا په معاشره کې او عربو کې مشهور په زید بن محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله نکاح وکړو او دله په نکاح باندې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه، کم چې بیا وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي وه. الله دا فیصله بالفعل کوله او د خلکو دا غلط رسم ختمول غوښتل، نو د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په منځ کې چې کوم دی نو زړه ونه لګېد، یو بل سره دا خبرې اترې زندگی نه بس سره کېره. حضرت زید رضی الله تعالی عنه به راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله زبان درازي را باندې کوي او خبرې کوي، نور د دې سره زندگی ګرانه ده. 20مه سپاره کې الله تعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید ته وی د الله نه ویریږه، د الله نه ویریږه او خپله بیبي رضان سره ایثاره کا، ځکه چې راز زینب رضی الله تعالی عنها دا د زید له نه ورکوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېرو سفارشونو سره
هغه دله غوښتلې وه ځکه په زید باندې یو پیرا د غلامۍ تور لګېدلی و چې دا غلام دی الان کې غلام نه و غلو پټ کړی و غلام یې ترې جوړ کړی و نبی علیه الصلاة والسلام بیا آزاد که فضیل عمل کې تاسو تفصیلي واقعه اورېدلی چې ترا او پلار یې پسې لاړل د هغې نه پس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وي طلاق په نه ورکوې نه یو پیره خبره دې ته ورسېده چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه طلاق ورکړه الله فرمایل فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها کله چې زید د دې نه خپل ضرورت پوره کړه زید طلاق ورکړه زوجناکها پیغمبره د دې نکاح موږ ستا سره وتړو الله اسمانونو کې ردي نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام سره وتړو اوس به خلک معاشره کې اعتراض کوي چې د خپل انګور سره یې نکاح وکړه الله خو دا مسله ختموله لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم الله فرمایي دا مې ذکر هسې وکړل چې سبا ورځې مؤمن سړي ته د خپلې خولې په زوی په ښځه کې چې کوم دی نو هغه څه تنګي نه وي چې څوک دا نه وایي چې دا حقیقي انګور د ډالن کې دا حقیقي انګور خو نه ده نبی علیه الصلاة والسلام نکاح چې کله د دې سره وشو نو خلکو اعتراضات شروع کړل چې ګوره دا پیغمبر د خو د خپل انګور سره نکاح وکړو الله فرمایل ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول الله ستاسو په نارینهو کې رچا پلار نه دی ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام لوڼه وي او نارینه بچي د رسول الله مبارک نه و ها البته و قاسم طیب طاهر او ابراهیم خو الله فرمای رجال ټکه استعمال که چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم او دا په وړوکوالي کې مړو یعنی هغه د رجال درجې ته نه ورسېدلي سړي لا نه و ماشوموالي کې چې نو دا مړه شي نو محمد رسول الله په تاسو کې رچا نارینه پلار نه دی ما د نارینه اولاد دا نه دی لوی کړی وړوکوالي کې مړو وزید چې کوم دی نو دا د زوی نه دی بلکې د دې پیغمبر دا خو د الله رسول دی ولکن رسول الله او خاتم النبیین دی اخرنی نبی دی وز دومره پورې شان نزول بیان شو اصل خبره چې زمونږه کومه ده هغې له راځو چې اصل خبره په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت پیغمبري اخرنی الله فرمایل وخاتم النبیین اخرنی نبی دی وز دې آیت نه یو څو خبرې چې نو دا سمجھ ته زمونږ رالی یو خبره دا رالی چې کفارو به نبی علیه الصلاة والسلام ته ابتر وي یعنی دی مقتول نسل دی د نسل نشته لوڼه یې دي را خو به لاړ شي واده به شي او زامن د رشتې نه دا ابتر دی مقتول نسل دی الله فرمایل چې دی څنګه مقتول نسل دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله لیکن دا الله رسول دی او رسول دا د امت روحانی پلاری اگر کده د امت په نارینهو کې رچا حقیقي پلار نه دی خو روحاني پلار دی او خاتم النبیین یو نبی یو نبی روحاني پلاری خو د یو خاص وخت پورې او د یو خاص خطې پورې دا ګوره هغه روحاني پلار دی چې وخاتم النبیین اخرنی نبی د قیامت دورې پورې بل نبی نه راځي نو د قیامت دورې پورې چې څومره هم راځي نو دی د هغو روحاني پلار دی او بله خبره سمجھ کې دا راله چې کفارو ته تنبیه ده چې ګوره وخاتم النبیین ګوره اخرنی نبی دی صرف اخرنی چانس دی ستاسو سره دی نه خوا بل نبی نه راځي اعتبار د پیغمبر وکړي چې فلاح او کامیابۍ ته ورسئ او بله خبره ده الله فرمیل وخاتم النبیین ولکن رسول الله لیکن د الله رسول دی وخاتم النبیین د چا ذهن ته به دا اشکال او دا خبر راتله چې نبی علیه الصلاة والسلام د نارینهو پلار نه دی نارینه بچي نشته صرف زنانه دی لوڼی دي نو کیدای شي چې نبی علیه الصلاة والسلام کې هغه شفقت پدري نه وي هغه د پلار هغه شفقت نه نو الله فرمایل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله لیکن دا الله رسول دی او رسول دار امت دا چې کوم دی نو مشفق او مهربان پلار روحانی پرې وجه پرې کې هغه شفقت پدري چې کوم دی نو دا موجود دی بهر کیف دا یو آیت ته چې الله فرمایل وخاتم النبیین نبی علیہ الصلاة والسلام اخرنی نبی دی دری خاتم یا خاتم په کسری د تاثر یا په فتحی د تاثر په تاوان زبر یا زیر دوان راځي خاتم النبیین خاتم النبیین نو د دې معنا سره دا چې کله یو جماعت طرف ته د دې نسبت وشي نو مراد د دې نه د هغه جماعت اخرنی فردي په دې وجه چې کوم دی اهل لغت د دې په باره کې څه فرمایي چې وخاتم د خاتم یا د خاتم معنا چې کوم دی نو سره چې الله د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره چې نو دا استعمال کړه امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه خپل کتاب مفرداتو کې راسیږي چې وخاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی لانه ختم النبوه
ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت سلسله ختمه کړې ده. کله چې رسول الله مبارک دنیا ته راغی د نبوت سلسله ختمه شوه. تممها بمجیئته، نبی علیه الصلاۃ والسلام تممها بمجیئه، په خپل راتلو سره د نبوت هغه سلسله دا تمامه کړې ده. د دې نه اخوا بل نبی چې نو دا دنیا ته راتلو والا نشته. د دې نه پته ولګېده چې وخاتم النبیین معنی دا ده چې د اخرنی نبی دی. د نبوت چې کومه سلسله و د رسول الله مبارک په خپل راتلو سره هغه سلسله بالکل ختم کړه او بل نبی دنیا ته نه راځي. علامه زبیدی رحمت الله علیه داسې لیکي چې ومن اسماء علیه الصلاۃ والسلام، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نومونو نه الخاتم والخاتم، خاتم او خاتم پر تابانې زبر او زیر فتح او کسرت دواړه دي. وهو الذي ختم النبوه بمجيئه، دا هغه سړی دی چې په خپل راتګ سره د نبوت سلسله چې نو دا ختمه کړې ده. د دې ځای نه پته ولګېده چې اهل لغت د خاتم یا د خاتم معنا دا کوي چې هغه د خپل راتلو سره د رسالت او د نبوت هغه سلسله بالکل ختمه کړې ده. په دې وجه چې کوم دی قاموس دا د لغات یو مشهور کتاب دی، هغه والخاتم آخر القوم، یعنی د یو قوم طرف ته چې د خاتم نسبت شي نو د دې نه مطلب دا چې د هغه قوم اخرنی فرد کل خاتم، لکه څنګه چې خاتم دی یعنی خاتم او خاتم دواړه. ومنه قوله تعالی، او د دې نه د الله تعالی دا قولم دی چې وخاتم النبیین، نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی، ای آخرهم یعنی د نبیانو بالکل اخرنی نبی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی چې کوم دی نو دا دنیا ته راتلو والا دا نشته. نو د دې ځای نه پته ولګېده چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خاتم النبیین وي. د نبیانو بالکل هغه سلسله د رسول الله مبارک پر راتلو سره بالکل ختمه شوې ده. وس درې آیت تفسیر قرآن په خپله باندې څنګه کوي؟ ما تاسو ته وی چې یو درې آیت تفسیر د قادیان نه شوی دی. قادیان نه تفسیر دا شوی دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې الله فرمایل چې وخاتم النبیین، او خاتم معنی داره چې مهر لګون کې، ختم الله علی قلوبهم، مهر لګون کې. نو د دې معنا چې کوم دی د قادیان نه راسې شوې ده چې وخاتم النبیین معنی داره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته کوم انبیا راځي نو د هغې خبره نبی علیه السلام ته سپارلی شوې ده، دی به ورته مهر لګوي چې کم یو کس د نبوت مستحق او لایقي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به د ده نبوت هغه درخواست ور مخکې شي او دی پې مهر ولګوي چې او دا مستحق دی. په دې وجه وایي زما نبوت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام مهر لګولی. یو داسې معنی ده، معنی به هغه معتبر د قرآن کم چې قرآن په خپله باندې کړی ده، یعنې کم چې الله کړی ده یا کم رسول الله کړی ده، کم صحابي او تابعي او د امت چې کم دی هغه اولیاء او مفسرینو کړی ده. په دې وجه قرآن درې آیت تفسیر په خپله باندې څنګه چې کم دی نو بیانوي. قرآن داسې تفسیر بیانوي. الله فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله آیت را نازل که نن ورځ ما ستاسو لپاره ستاسو دین مکمل که واتممت علیکم نعمتي، ما په تاسو باندې خپل نعمت تمام که. نعمت نه دلته کې مراد نعمت د نبوت دی او نعمت د وحی دی. نو هله به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نعمت د نبوت تمامیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی خو نه کنه. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی وي نو بیا نعمت د وحی او نعمت د نبوت دا خو تمام نو، دا خو بیا ناتمامو. دغه شان دی بل آیات هغه د دې آیت تفسیر داسې فرمایي قل یا ایها الناس، پیغمبر دې خلکو ته ووایه انی رسول الله الیکم جميعا، زه الله رسول یم تاسو ټولو ته، جميعا تاسو ټولو ته د یو خاص خطې سره یا د یو خاص وقت سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبوت دا محدود نو. الذي د هغې الله نبی ما له ملک السماوات والارض چې د هغه دپاره د ځمکې او اسمانونو بادشاهي ده. همدغه شان درې آیت تفسیر په خپله قرآن څه فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس، پیغمبر موږ ته تمام خلکو دپاره د تمام انسانیت دپاره پیغمبر را لېږلی. د تمام انسانیت دپاره مطلب ده چې ستا نبوت او رسالت د ځمکې د یوې خطې سره هم خاص نه دی او د یوې زمانې سره هم خاص نه دی. کافة للناس، قیامت د ورځې پورې چې څومره انسانان راځي دنیا کې هر ځای کې چې انسانان موجود دي د هغو دپاره ته رسولې. او دغه شانتې الله فرمیل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، پیغمبره موږ ته رحمة للعالمین د تمام عالم دپاره یو رحمت را لېږلی. نو څنګه چې الله فرمیل الحمدلله رب العالمین، الله
رب العالمین دی، دغه شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی. نه په عالم کې چې بل د رب گنجائش نشته، نه په موجوده دور کې شته، نه مستقبل کې بل رب گنجائش دی. همدغه شان الله فرمایل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، موږ ته تمام عالم د پار رحمت را لېږلی. همدغه شان د بل رحمت او د بل پیغمبر نه موجوده دور کې گنجائش دی، نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې او نه مستقبل کې چې کوم دی نو بل گنجائش دی د بل نبی. هغه که هر قسمه نبی دی، هغې لکه ته هر قسمه نوم ورکړي. همدغه شان دې پته ولګېده چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. د خاتم النبیین تفسیر قرآن په خپله باندې دا کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دورې پورې نبی بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. او بیا د دې نه پس داسې بلا آیاتونه دي، خدا یو موټی به طورې نمونه مونږ بیان کړل، د دې نه اخوا یو موټی به طورې نمونه د احادیث مبارکونه چې احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت په باره کې څه فرمایي او د دې آیت په تفسیر کې څه فرمایي چې وخاتم النبیین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی نبی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صریح او صفا حدیث دی ابو داؤد شریف او ترمذی شریف کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمایل لا تقوم الساعه، تر هغه وخت پورې به قیامت نه قائمېږي حتی یبعث الدجالون کذابون، تر کوم وخت پورې چې را پاسېدلي نه راوچت شوي نه دجالون، یعنې ډېر زیات دجالان، کذابون او دغه شان دي دروغجن. كلهم یزعم، هر یو به دا ګمان کې انه نبیون چې زه نبی ما. خو نبی علیہ السلام فرمایل ګوره خبردار وانا خاتم النبیین لا نبی باری، زه اخرنی نبی ما، زمانه پس دنیا ته بل نبی راتلو والا نشته. رسول الله مبارک پیشنګویی ورکړه چې ګوره زمانه پس به ډېر داسې دجالون تاسو له مخې له راشي، ډېر کذابون او دروغجن به راشي، هر یو به دا دعوا کوي چې زه الله نبی ما. خو ګوره خبردار زه الله نبی ما، اخرنی نبی یم، زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. او بیا نور روایتونه چې معلومیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 100 دجالانو او د 100 کذابونو چې کم دی رسول الله مبارک پیشنګویی ورکړې را د 30 تو چې 30 کسان به راسي په دنیا کې موجود شي چې هغه به د نبوت دعوا کوي چې زه الله تعالی نبی ما. وس دا واړه واړه اخوا چې کم دی کوړه کرکړ دا خو د زرونو نه اوختري، خو کم چې لوی لوی دي چې راغو شاته او قوم دی او خلک ورپسیري او ځان تر هغې دروغجنو امتیان وایي. نو 23 دنیا کې چې کم دی نو دنیا تر هغلې چې ټولو نه اخرنی هغه پر چې کم دی یو سپیره په دې دور کې د دې دور ماضي قریب کې چې مرزا غلام احمد قادیاني درشتم هغه دی چې په هغه پسې هم سنه څه خلک ورپسېرې او دا نبی دی الله دنیا ته مبوس کړی دی دا ملون. بهر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنګویی وکړه او بیا ټولو نه لوی چې کم دی هغه دجال اکبر، هغه لوی دجال دا به قیامت ته نږدې چې نو دا بیا را پیدا کړي. نو رسول الله مبارک فرمایل چې راضي به خلک د نبوت دعوی به کوي داسې دجالون او کذابون. خو ګوره زه الله اخرنی نبی وانا خاتم النبیین لا نبی باری، زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. نو دې حدیث هم دغه آیت تفسیر وکړه د خاتم النبیین چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی نبی بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. همدغه شان دی چې مسند د امام احمد بن حنبل کې او امام طبرانی رحمت الله علیه یو بل روایت راوړی دا هغه روایت یو ټوکړه د نبی علیہ السلام فرمایل وانا خاتم النبیین لا نبی باری، زره نبیانو اخرنی نبی ما، زما پر اتلو سره د نبوت سلسله منقطع شوی ختم شوی را لا نبی باری، زمانه پس دنیا ته بل نبی راتلو والا نشته. او بیا یو تفصیلی روایت ته بخاری شریف او مسلم شریف کې او نور محدثین او هغه روایت راوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رسالت د خپل پیغمبري او د خپل نمخ کې چې څومره انبیا دنیا ته الله مبوس کړي دا یو مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړ. بالکل واضح او صفا روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان مثلی و مثل الانبیاء، زما او د هغه انبیاء مثال من قبل کم چې زمانه مخکیو رسول الله مبارک فرمایل کمثل رجل پشان د هغه سړی دی بنا بیتن چې یو کور ځان له جوړ کو فاحسنه واجمله، ډیر ښکلی او ښایسته کور ځان له چې نو دا جوړ کو او بیا د هغې نه پس الا موضع لبنتین، یو د خښتې ځای چې نو په هغې کې پرېښود الا موضع
لبنتن د یوې خښتې ځای چې دی نو دا پرېښود من زاویتین په یو کونه کې کور یې مکمل تیار کړی دی د یوې خښتې یو چاو چې دی نو یو سوری په هغې کې دی راپاتې دی او خلک دغې کور له تماشې له راځي فجعل الناس یطوفون به خلک راځي چکر ول هغه کور له تماشې کوي ذکر زبردست کور دی ویعجبون له او هغه کور ته ډېر زیات خوشحالیږي او بیا خلک دا هم وایي ویقولون خلک دا وایي چې هلا اوزیات هذه اللبنه په دې کې دا یوه خښته ولې نه دی ایښودی شوې ځکه پر یوې خښتې سره دا ځای نیمګړی دی نور ډېر ښکلی کور دی زبردست محل او بلډینګ تیار شوی دی چې دا یوه خښته ولې نه دی ایښودی شوې قال نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل فانا اللبنة زه هغه یوه خښته یم هغه کمی د نبوت د رسالت دغې کور او دغې محل به زه پوره کوم وانا خاتم النبیین نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل زه د نبیانو بلکل اخرنی نبی ما یعنی زمانه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته نو د دې ځای نه پته ولګېده چې د رسالت محل تیار شوی دی د رسالت د محل د یوې خښتې کوم ځای و نو هغه یوه خښته نبي علیه الصلاة والسلام په هغې سره نبوت او د رسالت سلسله دا بلکل منقطع شوې ده نو زموږ عقیده دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی د قرآن د آیت نه پته ولګېده د آیت چې کوم دی نو تشریح نورو آیتونو وکړه دغه شانتې د آیت تشریح د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه په خپله باندې چې کوم دی نو دا بیان کړی شوه مسلم شریف کې یو روایت دی رسول الله مبارک فرمایل چې فضلت علی الانبیاء بست ما ته په شپږو طریقو سره په شپږو وجو سره په نورو انبیاو باندې الله تعالی فضیلت را کړی دی ما له فضیلت را کړی شوی دی هغې کې یو دا دی اوتیتو جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم را کړی شوي جوامع الکلم د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو مبارکو هغه مختصر الفاظ چې په هغې کې دننه لویه فلسفه پرته وي هغې ته جوامع الکلم وایي نو ما ته جوامع الکلم را کړی شوي په دې وجه باندې ما د په نورو انبیاو باندې فوقیت او فضیلت حاصل دی او ونصرت بالرعب الله د روب په ذریعې سره زما امداد کړی دی د نبي علیه الصلاة والسلام جسم الله داسې پیدا کړی چې داسې کسبت مرعوب او کم یو ناشنا کس په مخې له ورغی د نبي علیه السلام سره به یې سترګې سترګو کې نشوي اچولی او بل دا واحلت لی الغنایم زما دپاره غنایم یعنې مال غنیمت دا ټول حلال کړی شوی د دې نه مخکې په امت باندې مال غنیمت حلال نه و بلکې یو ځای ته به راجمع شول اسمان نه به ور راغی هغې به په بره باندې اوچت کو وبه یې سیزه او څلورم نمبر دا چې په نورو انبیاو باندې مال فضیلت را کړی شوی دی وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا زما دپاره ټوله ځمکه دا د مانځه ځای ګرځېدلی دی یوازې جومات نه په پوله خلک مونځ کولی شي د ضرورت په ټیم کې بل ځای کې هم د ضرورت په ټیم کې مونځ کولی شي وطهورا او دغه شانتې د تیمم دپاره ځمکه ماته پاکونکې ګرځولی شوې ده او بیا رسول الله مبارکو فرمیل بل هغه وجه چې په نورو انبیاو باندې الله تعالی مال فضیلت را کړی دی و ارسلت الی الخلق الکافه زه تمام خلقت دپاره د تمام انسانیت دپاره چې کوم دی الله پیغمبر را لېږلی یعنی زما پیغمبري د یوه خاص خطې سره هم دا محصور نه ده او نه چې کوم دی نو زما نبوت او پیغمبري دا د یو خاص زمانې سره محدوده ده الله د تمام انسانیت دپاره نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر را لېږلی او بیا اخر کې رسول الله مبارکو فرمیل چې شپږم نمبر فضیلت چې الله ماله په تمامو انبیاو باندې را کړی دی و ختم بی النبیون زما په ذریعې سره الله تعالی د نبوت په سلسله باندې مهر لګولی دی یعنی زما نه پس دنیا ته بل نبی راتلو والا نشته پر شپږو طریقو سره رسول الله مبارکو فرمیل الله مال فضیلت په تمامو انبیاو باندې را کړی د دې ځای نه پته ولګېده چې د دې نبي علیه الصلاة والسلام صفا روایت د دې تشریح د دغه آیت ته کم آیت چې موږ وی وخاتم النبیین نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی او دغه شان د رسول الله مبارک صحابي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه هغه یو روایت را نقل کوي ابن ماجه وغیره کې نبی علیه السلام فرمیل انا آخر الانبیاء زه په نبیانو کې د ټولو نه آخري یم وانتم آخر الامم او تاسو په تمام امتونو کې چې کوم دی نو اخرنی امتی یعنی د دین اغاړې ته بل نبی هم راتلو والا نشته او د دین اخوا بل امت چې کوم دی دا به هم نه راځي دا د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت هم اخرنی او دغه شان د امت هم چې کوم دی نو دا اخرنی او دغه شان د رسول الله مبارک یو صحابی رے حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشکات شریف کی روایت ہے دا بالکل اغا حدیث دا ہم وخاتم النبیین دری آیت بالکل تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین ذرا اللہ پنسبانے خاتم النبیین دا اغ دور نلی کلے شیما وان آدم لمنجدل فی طینه چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیلا پخپل خټه کې موجود یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ تعالی
وجود نه ورکړی د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې زه الله په نسبت باندې خاتم النبیین او اخرنی نبی چې نو دا لیکلی شیم او په دې وجه باندې رسول الله مبارک فرمیل مشکات کې بل روایت دی انا قائد المرسلین زه تمام پیغمبرانو چې کوم دی نو قائد او رهبر یم ولا فخر پرې باندې ماته هېڅ فخر نشته وانا خاتم النبیین زه ټولو نه اخرنی نبی ما ولا فخر پرې باندې هم څه فخر نشته وانا اول الشافع زه ټولو نه اولنی د قیامت په ورځ باندې سفارش کوونکی ما ومشفع او هغه کس یم چې سفارش به مې قبلیږي یعنی مقبول الشفاعت یم ولا فخر او پرې باندې ماته هم فخر نشته د دومره روایتونه پته ولګېده او د دې یو آیت او د هغې تشریح چې قرآن وکړه د هغې تشریح نبی علیه الصلاة والسلام وکړه چې د نبی علیه الصلاة والسلام رسالت پیغمبري دا آخرنۍ ده د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته ابن ابي دنیا یو روایت راوړی دی د حضرت تمیم داري رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابي نه یو تفصیلي روایت دی د هغې په آخر کې بیا دومره خبره ده چې کله انسان قبر طرف ته ورکوز شي او د ده د سوال جواب دپاره نکیر او منکر راشي نکیر منکر د دې سړي نه تپوس کوي چې ستا رب څوک دی مختلف تپوسونه درې تپوسونه ترې کوي تاسو بار بار اورئ د الله په باره کې د نبي په باره کې د دین په باره کې نو دی ورته وایي ربي الله رب زما چې دی نو دا الله دی والاسلام دیني او اسلام زما دین دی ومحمد النبي او محمد رسول الله زما نبی دی وخاتم النبیین او هغه اخرنی نبی دی کله چې دا خبره وکړي نو فیقولون له صدقته فرشتې ورته وایي چې تا بالکل رښتیا د دې نه پته ولګېده چې څنګه الله نبی علیه الصلاة والسلام ته اخرنی نبی ولې نبی علیه الصلاة والسلام ځان ته اخرنی نبی ولې د تمام امت نه تواتر سره خبر را روانه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی تر دې پورې چې بلا کفار هم د دې قایله دي چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی د هغې سره سره چې کوم دی د فرشتو عقیده هم دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی دنیا ته بل نبی راتلو والا چې دی نو دا نشته د نبی علیه الصلاة والسلام په راتګ سره د رسالت او د نبوت هغه سلسله چې دی نو دا منقطع شوې ده نو دا یو آیت مونږه پیش کړو د هغې سره سره مونږه چې اهل لغت په دې باره کې څه فرمایي چې د خاتم یا د خاتم معنا سره او د هغې سره سره قرآن د دې آیت تشریح او تفسیر څنګه وکړه نبی علیه الصلاة والسلام د دې آیت تفسیر څنګه وکړه د دې نه اخوا صحابه هم د دې آیت تفسیر کړی تابعین او تبع تابعین هم کړی انشاءالله که زندګي وه دا به آینده فرصت کې چې کوم دی نو بیان کو خو دا خبره زه د دې پورې کومه دا خبره ذهن کې ملحوظ او یاد ساتئ دې دور کې بلا داسې خلک راپاڅېدل چې د نبوت او د رسالت دعوې وکړي او روان دي د پیغمبرۍ دعوې کوي موږ مسلمان دپاره د دین ځان خبرول پکار دی چې زمونږ پیغمبر اخرنی پیغمبر دی زمونږ نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته مخکې نه پیشنګویي کړې چې زمانه پس به ډېر زیات دجالون راځي کذابون به راځي هر یو به ګورې دا دعوه کوي چې زه الله نبی ما خو خبردار زه چې کوم دی اخرنی نبی ما زمانه پس بل نبی دنیا ته چې نو راتلو والا نشته و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي